أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوالدات رحیمات. دا نوی باب شروع کیږي او د دې باب نوم دا دی چې میندې په خپلو بچو باندې ډېر زیاتې رحم کوونکې او ډېر مهربانه وي. د پلار په نسبت باندې الله تعالی د مور په زړه کې د خپلو بچو دپاره مهرباني او شفقت او مینه هغه زیاته ایښې ده. د دې په سلسله کې یو روایت ذکر کوي د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه نه روایت دی چې جاءت امرأة الى عائشة رضی الله عنها. یو زنانه د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شوه. نو فاعطتها عائشة 3 تمرات. بی عائشہ رضی الله عنها دی زنانه ته 3 کجورې ورکې. نو فاعطت كل صبي لها تمرة. د دې سره دو ماشومانو نو هر یو ماشوم ته یو کجوره ورکړه. وامسكت لنفسها تمرة او یو کجوره ځان ته پرېښوه. په هغه زمانه کې غربت او خوراک څښاک سامان او دا څیزونه دا به نو که چاته به یو کجوره نیمه میلاو شو دا به هم لوی غنیمت ګڼلی شو ابتدا د اسلام کې. نو دغه زنانه خپلو ماشومانو ته یو کجوره ورکړه یو یې ځان ته پرېښوه. فاکل الصبیان التمرتین ونظرا الی امهما. راوی فرمایي چې دغه زنانه چې کله ماشومانو ته کجورې ورکړي نو ماشومانو دا دواړه کجورې وخوړې او بیا یې خپلې مور ته کتل. داسې معلومېده چې وږي او د یو کجوره باندې کار نو شوی. نو فعمدت الى التمرة فشقتها. دغه زنانه د دې ماشومانو د مور هغه 3 کجوره هغه په منځ باندې نیمه کا او فاعطت كل صبي نصف تمرة او هر یو ماشوم ته نیمه نیمه ورکا. دواړو ماشومانو ته نیمه نیمه کجوره ورکا او خپل ځان دغسې وږی پرېښود. نو فجاء النبي صلی الله علیه و آله وسلم. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو. نو فاخبرته عائشة رضی الله عنها. بی عائشہ رضی الله عنها نبی علیه الصلاة والسلام ته هغه واقعه سناو که چې داسې کار دی زنانه وکړو. نو فقال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې وما يعجبك من ذلك وما يعجبك من ذلك. ته د دې خبرې نه تعجب کې حضرت عائشہ رضی الله عنها ته فرمایي چې دا تا ته د تعجب خبره ښکاري. لقد رحمها الله برحمتها صبيها. الله تعالی په دې زنانه باندې رحم وکړو د وجې د رحم د دې په خپلو ماشومانو باندې چې دې د خپلو ماشومانو باندې رحم وکړو ماشومانو باندې شفقت وکړو. الله تبارک وتعالی په دې باندې رحم وکړي. الله تعالی د دې په دې کار او د دې په دې عمل باندې خوشحاله شو. همیشه دپاره داسې کېږي مونږ او تاسو مینو شپه ورځ چې مور چې دی نو هغه خپله قرباني کوي او ماشومان چې دی نو هغه مخکې کوي او اکثر ماشومان هغه ماړه کي او خپل ناره هغه پاتې شي. په هر یو عمل کې که هغه د خوراک څښاک دی او که هغه نور سهولیات دي نو مور خپل ځان رستو کوي او بچي مخکې کوي. الله تبارک وتعالی په دې کې دا رحم او دا شفقت او مهرباني هغه ایښې ده. نو په دې الادب المفرد کتاب کې دا یو باب امام بخاری رحمت الله علیه منعقد کړي او په دې باب کې دا یو روایت راوړی چې د دې راوي حضرت انس رضی الله عنه. دغه رنګې دویم باب ذکر کوي باب قبلة الصبیان. ماشومان ښکلول خپل ماشوم او خپل بچی او خپل نوسی دا ښکلول د دې په باره کې دا باب ذکر کوي. او د دې باب لومړنی حدیث د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت دی. قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم.
یو باندې چې د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او په دغه موقع باندې نبی علیه السلام خپل نوسه هغه خپل کو حضرت حسن رضی الله عنه یا حضرت حسین رضی الله عنه نو فقال اتقبلون صبيانكم د عربي نبی علیہ السلام ته چې تاسو د خپل ماشومان خولوي فما نقبلهم مون خپل ماشومان نه خولو زمو خدا عادت نه دی فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم نبی علیہ السلام او فرمایل چې او املک لك ان نزع الله من قبلك الرحمه چې الله تعالی دستا د زړه رحمت وسته دستا په زړه کې مینه نشته نو زه تاسو سره سوکم زه خو دستا په زړه کې مینه او رحم زنه شم چولې چې الله درکې رحم نه دی چولې نو دا غرنګي دویم حدیث ذکر کوي د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی قال قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حسن بن علي رضی الله عنهما نبی علیہ السلام خپل نوسه حضرت حسن بن علی رضی الله عنه هغه خپل کو وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالس او دا یو صحابي چې دا غنم اقرع بن حابس د نبی علیہ السلام سره ناسو فقال الاقرع ان لي 10 من الولد اقرع ابن حابس نبی علیہ السلام ته وایي چې زما خو لس زامن دي او ما قبلت منهم احدا او په لس زامنو کې ما چته یوم نه خپل کړي نو فنظر الیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی علیہ السلام دته وکتل او ثم قال وی فرمایل چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې رحم نه کوي نو هغه رحم نشي کولای پچا کې چې رحم ني نو هغه باندې رحم نشي کولای یعنی چې په زړه کې رحم ني نو الله هم د هغه سره د رحم معامله نه کوي دا رحم او دا محبت او دا شفقت په خپل نوسو په خپل بچو باندې په خپل اهل او عیال باندې دا خو د انسان په فطرت کې الله تعالی یې خېره او بعض خلک داسې څنګه دلوي چې هغه کې بالکل مینه نیوي رحم پکې نیوي شفقت پکې ني نو اسلام د دې خبره نفي کوي چې انسان مدمره نه څنګه دلږي چې هر ټیم دې د مرچو پسټه باندې ناشتي غوسوي اول ټکول کوي غوسي کوي دړاکی کوي بلکې اسلام هغه د محبت او د خو اخلاق او د حسن اخلاق درس ورکوي د خو اخلاق پیغمبر علیه السلام د خپل بیبیانو سره خوش مزاجي کړي ده حضرت ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها د دنیا واقعات د نبی علیه السلام یو ځل ما سره د منډې ضد کولو او بیا سمونه پس بیا نو نبی علیه السلام نه زمانه منډې په غزت کې مخ کې شو پیغمبر علیه السلام را نه وګټله او بیا سمونه پس بیا را سره کولو نو بیا نبی علیه السلام یو اول وی ورنما ګټي بیا د نبی علیه السلام نه زمخ کې شم یو ځل چې کوم دینو حضرت عائشه رضی الله عنها ګټلی و بیا زما بدن درون شو نو په دیم ځل باندې نبی علیه السلام زمانه هغه منډه هغه مقابله وګټله دا غرنګي نور مثالونه دي او پیغمبر علیه السلام خپل نوسی هغه په سټ کې اوچت کړی دي په سټ کې کېناولې دي په دې کې یو باب چې کوم دینو هغه ذکر شوی دی چې حضرت حسن رضی الله عنه په خپل سټ کې کېناولې نبی علیه السلام او دا دعا کوله چې اللهم انی احبه فاحبه الله تعالی زده سره مینه کوم ته د سره مینه وکي نبی علیه السلام خپل اولاد باندې او خپل اهل او عیال باندې انتهایی مهربان او مشفق موږ تاسو ته دا درس ته پدې کې خپل ماشومان سره مینه محبت خپل اهل او عیال سره دا پکار د خپل ماشومان خپل اول نصیح کولول او پردي ماشومان خپلول نه دي پکار بعض خلک د ټول کلی ټیکاوالي نو دا ښه اخلاق نه دي چې هر ماشوم خپل او پردي نه پیژني نو ښه اخلاق چې کوم نه هغه دا دي چې انسان په دغه سنت طریقو باندې عمل وکړي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د سنت طریقو باندې عمل توفیق نصیب کړي او دغه اخلاق نبوي دي الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي سبحان ربک رب العزت